نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم سورة البقرة اولنے پارا دعو یا یم نمبر آیت دی د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د بنی اسرائیل د قاتل واقعا ذکر شو په دې رکو کې هم د بنی اسرائیل د قاتل واقعا ذکر کیږي کله چې بنی اسرائیل غوا پیدا کړه موسی علیہ السلام دی ته فرمایل چې دا غوا تاسو ذبح کړئ د دې غوا د غوخي یو ټوټه را واخلي دا مړی په اوهي دیو الله پاک په قدرت باندې راجوندي شي او خپل قاتل به اوخي دی بنی اسرائیل غوا ذبح کړه داغي د غوخي په یو ټوټه باندې دا مقتول اوه دی را پاسې دو دی مقتول خپل قاتل اخودو چې زدي خپل اوراره قتل کړیم د هغې نه بعد دی بیا وفات شو د غوا کومه ټوټه د غوخي وه نو پدې کې د علماء تقریبا سلور اقوال دی یو قول د علماء دادی چې د دې غوا جبه را واخستا او دویم قول داری چې د غوا لکه یې را واخستا دریم قول دادی چې د غوا زړه یې را واخستو او سلورم قول داری چې د غوا د پتون غوخه را واخستا کله چې قاتل معلوم شو چې دا دی اوراره قتل کړی دی پد باندې فیصله او شو دی قصاصا قتل کړي شو میراث نم محروم شو د دیت نم محروم شو بیا چې کله دا مقتول راجوندي شو نو الله پاک فرمای چې دا رنگ زمړي راجوندي کوم نو د مرګ نه بعد د زندګي دلیل الله ذکر کړ د دې بنی اسرائیل قباحت دو چې سړی مړکړي بیا په یو بل ورړو قاتل را پاسي خلکو ته تاسو مړکړي دي دا غوي نه موږ نه دي مړکړي یو د ځان نه د قتل الزام لري کوي بلم لري کوي لیکن الله پاک د دې هغه ظالم قاتل خلکو تخکار کو چې هغه د اورارو اوس په دې کې مفسرین حضرات فرمایي چې دا خلاف عادت واقعا خودلو کی الله رب العالمین د موسی علیہ السلام تصدیق خلق ته خودو زکه د عادت خلاف سړی راجوندي شو خپل قاتل او خودو دا د موسی علیہ السلام معجزه وا پدې قوم ته پدې کی دا هدایت ملو شو چې تاسو د کوم غوا عبادت کو نو دې کې تاسو په ناروا وای زکه غوا دغه د مړکیږي او رب العالمین خدای نه مړکیږي بل قوم ته پکې دار رهنمایي وا چې د مرګ نه بعد زندگی شته د هغې دپاره تاسو تیاری وکئ ظلم مه کوئ قاتل اخودلی شو بیا الله رب العالمین فرمایي چې اے یهودیانو بن اسرائیلو ستاسو ډېر زیات سخت دل یې د الله پاک د قدرت نښې وکتلې لیکن د هغې نه بعد هم دوی بیا خپل قباحتونه او خپل بد اعمال پرې نه ښودل
نه الله پاک فرمایي ستاسو بني اسرائیل زړونه پشان د کاڼي دي بلکې د کاڼي نم سخت دي. مفسرین فرمایي کاڼي یاد کو اوس پنه یاد نه کړه ځکه اوس پنه په اور کې ویل کېږي خدا کاڼي داسې سیز دي چې په اور کې هم نه ویل کېږي ډېر سخت دي او ستاسو بني اسرائیل زړونه د دې کاڼي نم سخت دي ځکه کاڼي په دې کاڼي کې درې اثر دي. یو اثر په کاڼي باندې دا وشي چې دا مات شي د دین ډېرې اوبه روانې شي لکه بعض اوقاتو کې تاسو کتلي په دې غرونو کې د کاڼي نه چینې روانې بعضې کاڼي داسې چې د هغې نه لږې لږې اوبه روانې او بعضې کاڼي داسې وي چې الله د یرې نه راغورځېږي تاسو به خیال کاڼي پروت دی ناګهانه په خپله راخوشي شي دا الله پاک د یرې نه لیکن د بني اسرائیل په زړه کې د الله یره نشته د دې يهودو په زړه کې د الله یره نشته سره د دې چې د الله پاک قدرت عجایب ویني بیا ایمان نه وروړي بیا د موسی عليه السلام تابعداري نه کوي. اوس کاڼي درې قسم دي. شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه فرمایي چې د دین مراد د نیکانو خلق درې قسمونه دي. بعض علما دي چې داغي فایده عامه ده پشان د نهرونو دریابونو سمندرونو اغا ائمه مجتهدین دي هر چاته فایده لکه څنګه د دریاب او د سمندر پیدا وي هر چاته. بعض علما داسي چې داغي فایده عامه نه ده بلکې خاصه د ډیرو ته فایده نشته. د دې مثال پشان د کویانو دي نو د کوی فایده ډیرو خلکو تني لګوتي په نسبت دغه مخکنو دا د علاقي علما دي. عام علما کرام چې په مقام باندې کار کوي نو د ټول دنیا خلک دینه فایده نشي قسته لیک خلک ته فایده اخلي او دا دریم زه کان را غورځیدل د الله پاک د يرنا د دین مراد هغه خلق دي چې غید الله پاک د ير د پاره خلق له وظایف ورکي چې د خلق بزرګ کې د الله ير پیدا شي هغه صوفیه کرام او زهاد دي پیران بزرگان دي. او بعض علماء فرمایي چې دی اول کانی نه مراد هغه مسلمانان دي چې د الله نه ډېر یریږي چې ډېر اوخ کې توي نو د دې مثال لما يتفجر منه الانهار نهرونه تجاری الله ته ډېر ډېر جاړي او دیم چې دا کانی او چې لګي وبتيزي د دې نه مراد هغه مؤمنان دي چې الله ته لګ جاړي او دا دریم چې کانی الله د ير را غورځيږي هغه مسلمان چې د سترګو نه اوخ کنزي لیکن زړی الله پاک ته جاړي. اوس د کافرانو يهوديانو زړونه دا ډېر سخت دي. اوس په دې کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي او سړی د اعتراض نه کوي چې د الله نه کانې څنګه یریږي ته کدا خو یو بیجان اساس دي ناغه فرمایي چې نه د یری د پاره عقل ضروری نه دی او دا غي دلیل د قران کریم آیت دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. په دنیا کې داسې څیز نشته چې د الله تسبیح نه بیانې لیکن تاسو په نه پیږي نو دا کانی دا ازمکا دا خورا دا هوا انسانان مارغان درندگان دا ټول د الله تسبیح او لوی بیانې لیکن انسانانو تاسو په پیږئ نه نو دا کانم د الله نه یریږي د الله لوی بیانې خو تاسو په نه پیږئ نو تاسو د نه پیدو مطلب دا نه چې دا نه بیانې لیکن د يهوديانو زړونه دا ډېر سخت دي د کومه کې تیر شوی دي چې د يهوديانو پیغمبران قتل کول دا څومره بدبخت خلک دي او بیا د دې يهوديانو بل قباحت دا ذکر کیږي چې دا دومره بدبخت خلک دي تاسو مسلمانان د دین تم لري چې دوی به ایمان وروړي لیکن دا هغه خلک دي
چې د الله پاک کلام ووریدو او پاغي کې سره د پوهې بیا تحریف وکړو څنګه کلام ووریدو په دې کې علما دو اقوال ذکر کړي یو قول دا چې تورات ووریدو د موسی علی السلام په واسطه سره دی پاغي کې تحریف وکړو د ځان نه پکې لیکل وکړل او بیا وی چې دا الله پاک داسې نازل کړي دي تحریف لفظی وکړو تحریف معنوي وکړو د نبی علیہ السلام کم صفات پکې هغه ټول بدل کړل د اخر زمانه د پیغمبر چې کوم علامات په نبی علیہ السلام کې هغه ټول موجودو نو د يهود علماء هغه بدل کړل نو هغه کې د الله په کلام کې د تحریف وکړو دا دومره بدبخت خلق دي او دویم دا چې دوی په کوه تور او یا د بنی اسرائیل مشران د موسی علیہ السلام سره کوه تور ته لاړل الته چې موسی علیہ السلام سره الله پاک کلام او خبرې وکړي هغه کلام کې دی چې ووري باغی کې تحریف وکړو دی ته ویل شي چې په تورات به عمل کوي د موسی علیہ السلام تابعداري وکوي او که څه غلطي ده نو شنو زبر معاف کوم دی چرالل وای موږ دا وریدل چې ګناهونه کوي سم درته نه ویل شي سو او دی سکول او بیا وی چې موسی علیہ السلام سره چا خبرې کولې خو موږ ته پته نه کی چا خبرې کولې دا الله په کلام کې دی ظالمانو تحریف کو سره د پوهه دا د دې بنی اسرائیل قباحت دي او بل قباحت د دې بنی اسرائیل دادي بیا چې کله د بنی اسرائیل خپل مليانو سره یوځي شي دا خپل مشران به عزت کوي دا بنی اسرائیل چې بعضي د نورمال برګر سره کینی مسلمانانو تبیا هغه خبره کوي چې د نبی علیہ السلام په باره کې په تورات کې راغلي دي دا خپل مشران وته وي چې تاسو خو دې ته په خپل سم خبره کوي دا خبره دې ته مکوي ځکه د قیامت پر ورځ بعد الله په دربار کې تاسو خلاف دې جګړه کوي چې په تورات کې مبدا مسالې وي نه الله فرمای دي زمانہ خبره پټي د نبی علیہ السلام صفات په تورات کې دي نو کدی مسلمانانو ته بیان نکي او دی دا خبره پټه کی نو زمانه خو پټول شي نه دا دمرا قباحتون والا خلق دی نو الله رب العالمین فرمایي واذ قتلتم نفسا او یا تا وخت تاسو قتل کو بنی اسرائیل یو نفس عامل مقتل کو فدارتم فيها پس تاسو اختلاف کو داغي د قتل په الزام کې والله مخرج او الله پاک کار کوونکی دی ما دا غسو کنتم تکتمون چې تاسو پټو فقلنا پس من اوی اضربوه ببعض تاسو وحید عامل دا مقتول په بعضی صد دی غوا کذالکم دارنگی یحیی الله الموتى الله پاک بجوندی کوي مړی څنګه چې دا عامل ژوندې دا رنګ بیا تاسو ژوندې کوي ويريكم آیاته او الله پاک تاسو تخپل نه خدا قدرت لعلكم تعقلون دا پارا دی چې تاسو د عقل نه کار واخلي ثم قست قلوبكم بیا سخت شو تاسو زرونه يهوديانو من بعد ذلك فزد دی واقعینا فهي كالحجاره فذازرن تاسو دی پشان د کانی فسختوالی کی او اشد قسوا بلکې د دین هم ډیر سخت وان من الحجاره او بشک باز د کانونا لما غدی يتفجر منه الانهار چې جاری کیږي داغین نهرونه وان منها بشک باز د دې کانونا لما غدی يشقق اوچوي فيخرج منه الماء پس روان شي داغین لګيوبو وان منها بشک باز د دې کانونا لما غدی يهبط من خشيه الله چغه غرزیږي د الله پاک د يرنا وما الله بغافل او ند الله رب العالمین نا خبره اما تعملون تاسو د عملوننا افتطمعون تاسو مؤمنان تمکوي ايمنوا لكم چې دا يهوديان بس تاسو تصدیق ایمان بروړي وقد كان فريق منهم او حال دار چې وجوړل د دې يهوديانو نا يسمعون كلام الله چې دی اورېدې د الله پاک خبره تورات یا په کوه تور باندې کلام د الله
ثم يحرفون بیا دی تحریف کو پاغي کی من بعد ما قالوا پس د پوهینا وهم يعلمون دی په دې خپل غلطه باندې پوهیدل واذا لقوا الذين امنوا او هر کله چې دی دا يهوديان منافقان یوځي شي د مؤمنانو سره قالوا نويدا منافقان آمنا من ایمان روڑی دی ویدا خلا بعضهم الى بعض او هر کله چې واپس شي بعض د دوی بعض ته مشران تلاړ شي قالوا نويدا مشران دې کشران تا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم آیات تاسو خبرداري ورکوي دي مؤمنانو ته بما پاک خبر باندې فتح الله عليكم چې الله پاک تاسو ته بیان کړی د نبی عليه السلام صفات ليحاجوكم به د پارا دي چې دی بجګړو کې تاسو سره به پدی دلائل سره عند ربکم پنس درب تاسو د قیامت پورز باندې افلا تعقلون تاسو عقل نه کار ناخله اولا يعلمون يدا يهوديان منافقان نپیږي ان الله بشک الله پاک يعلم فيږي ما پاس باندې يسرون چپټوي دا منافقان کفر وما يعلنون غچدي اخکار کوي ایمان واخر دعوان الحمد لله رب العالمين